نهم سپارہ لسم رکو سورہ اعراف شلم رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اے محبوبت عورتو فرمایا ایوہ الناس اے خلقو انی رسول اللہ بے شک ازد اللہ رسول یما الیکم استاس طرف دا جمیعان ٹولتا الذي اغذات له چدل رد ملک السماوات والارض باچائی دا اسمانون او دا زمکو لا الہ الا ہو نشت عبادت مستحق مگر اغذات یحیی و یمید چه جوندی کول او مڑول کوي فآمنوا بالله ورسوله ایمان راوڑے پا اللہ باندے واللہ رسول النبی الامی غیب خبر خیون کائے او نلچانا سبق وین کائے اللذی اغا یؤمن باللہ چه ایمان راوڑی پا اللہ باندے و کلماتی او دے اللہ پا خبرو باندے واتبعوہو تاسو تابداری کوي د لعلکم تهتدون لپاره دې چې تاسو هدایت باندې شئ ومن قوم موسی او د موسی له قوم نه امتون یو جماعت یهدون بالحق چې د حق لار ښایي و به یعدلون او په دې حق لار انصاف کوي وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا امما او مونږ تقسیم وګرځول دی په 12 جماعتونو کې و اوحینا الی موسی مونږ وحی وکړه موسی ته اذ استسقاه قومه هر کله چې د قوم دنه اوبه وغوښتلې ان اضرب بعصاک الحجر ادا چې خپل لخت په دې ګټې باندې ووهه فانبجست منه اثنتا عشرة عینا پس له دې نه راتوی شول 12 چینې قد علم کل اناس مشربهم په تحقیق سره هر یو جماعت خپل د څښلو ځای وپېژندلو وظللنا علیهم الغمامه مونږ اوریس په دوی باندې بطوری سوری کړو انزلنا علیهم المن والسلوى مونږ په دوی باندې پاخه مړزان او پاخه الوراخ کته کړه کلو خورئ من طیبات د پاکونه ما هغه څه رزقناکم چې مونږ تاسو ته رزق درکړی وما ظلمونا او مونږ ظلم نه دی کړی په دوی باندې ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپلو ځانونو باندې زیاتوب کوونکي واذا قیل لهم اسکنوا هذه القریة یاد کړئ چې دوی ته وویل شو په دې ښار کې اوسیږئ وکلوا منها حیث شئتم او دې ښار کې خورئ چېرته چې تاسو خوښوي وقولوا حطة او وایې چې زمونږ نه ګناه ښکته شي وادخلوا الباب داخل شئ دروازې ته سجدن په سجدې سره نغفر لکم مونږ به ستاسو ته بخښنه وکړو خطیئاتکم ګناهونه د ستاسو وسنزید المحسنین او ان قریب به نیکو کارو ته مونږ نور هم ورکو فبدل الذین ظلموا پس بدل وګرځولو قول اغه خلق ظلمو چې ظالمانو من په دوغه قولا خبر غیر الذي پالا و دغه سره خیل لهم چې دوی ته ویلی شوي فارسلنا علیهم رجزا من السماء پس مونږ راښکته کړو دوی باندې آسمان عذاب بما کانوا یظلمون په سبب د دې خلکو ظلم کولو